د خیبر پښتونخوا په هغه خور موجود ما چې د کوم ځای نه د شهیدانو جنازې اوچتېږي، په هغه خور باندې موجود ما چې د کوم نوم کله KPK دی او کله NWFP دی. زما د صوبې نوم نشته، د ظلم نظام دی. روزانه زما په کور باندې کله پولیس راخیږي او کله په سپینو کپړو کې څوک بل څوک چې څوک ورته فرشتي وي او څوک ورته آسماني مخلوق وي او څوک ورته څه وي او څوک ورته څه وي، خو زه ورته فوج وایم. او نن د جماعت اسلامي په دې میټینګ کې ما سره څه زلمي ولاړ دي چې پرون د دې یو ببرشیر للکار کر کہا تھا چې دا لیول پلینګ فیلډ دی. نو دا هغه زموږ دلته کې موجود دي. خبر کو انټروډکشن به تخلو او بیا پستانګه به خبر کو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. د انټروډکشن ضرورت تاسو نشته، خو بیا کوم تخپل انټروډکشن وکړم. بسم الله الرحمن الرحیم. محمود الحسن زمانوم دی او د جماعت اسلامی ثوابه ضلع امیر ما د یار حسین سر تعلق ته او د جماعت اسلامی د طرف نه د NABs کینډیډیټ سکه کې نن حالاتو کې سره روان دي. نو حالات خو د کوم مخامخ دي چې انتخابات په نوم باندې بیا یو ډرامه روانه ده، طرف ته جنډې لګي، بینر لګي او د انتخاباتو نوم ولا ورکړي کیږي. خدا انتخابات نه دي. انتخابات هغه چې پاغې کې ټول قوم هغه اقلیت ته او هغه مسلمانان دي، هغه ټول په هغه کې هغه ته ازادي او په ازادۍ سره هغه په انتخاباتو کې ودرېدم شي، خپل درای اظهارم کول شي او هغه په آزادانه طریقې سره ووټ او خپل استعمالي. نو دلته خو نن دا صورتحال له چې یو پوره قوت چې کم دی هغه د الیکشن نه بهر ساتل شي او هغه په جیلونو کې پروت دی یا چې کم دی دا غیر آئینی او غیر دستوري اقدامات دغه خلاف کیږي. د پاکستان د آئین ته چې ته یو پولیټیکل پارټي هغه د یو مستقل نشان نه محرومه کوي یا د هغه د کاندیدټونو چې کم دی نو کاغذونه اخلي او شلایي یا د هغه دغه چې کم پروپوزل دی تایید کننده دی تجویز کننده دی هغه چې کم دی گرفتاره. نو دې ته انتخابات نه وي، دې ته ډرامه وي. دا یو ډرامه روانه ده او کوم له پکار دی چې په دې ډرامه کې ومو قوتونو لا څوک چې د ملک سره لوبې کوي، چا چې په دې ملک باندې د 76 سال نه دا ظالمانه نظام، دا د سود نظام، دا د بیروزګارۍ نه ډک نظام، دا د بې حیايۍ او بې پردګۍ نه ډک نظام، دا د مهنګایۍ نظام، دا IMF او د ورلد بانک او د امریکای د غلامۍ نظام، د دې طبقاتي نظام نه چې پاغي کې طبقاتي نظام تعلیم دی، پاغي کې عدالتي نظام هم طبقاتي دی. د چا د پاره د شپې عدالت کولاویږي او څوک چې کم دینو د سلويخ تروزو نه مهرنګ ناسته ده د سپریم کورټ مخې ته، پارلیمنت مخې ته او هغه چغې وباسي په زرګونو د هغې بلوچیان چې کم دی هغه روک دي او پته لګي چې مړه دي او که جمدي دي او که قید دي، پاکستان کې دي او که ګوانتانامو بې کې پراته دي، هغه ناسته د هغې اواز څوک نه اوري. د دلته د مظلوم اواز نشي اورېدی او د ظالم د پاره د شپې هم عدالت کولاویږي، هر ټیم د چوټۍ پر هم د هغه د پاره عدالت کولاویږي. نو دا طبقاتي عدالتي نظام، طبقاتي تعلیمي نظام، دا طبقاتي معاشي نظام چې په هغې کې سرمایدار ته او جاگیردار ته خو په کروڑونو په اربونو قرضې ملاویږي، خو غریب ته چې کم دی 50,000 روپۍ د گاډۍ د روزګار د پاره نه ملاویږي پکې. او هغې ته لکه چې چا 50 کروڑه غلا کړې ده یا 50 کروڑه چا چې کم دی نو مطلب دا د قرضه اخیستې ده د بینکونو نه، هغې ته هغه معاف کړه دی. دا ظلم دی، دا ظالمانه نظام دی. لہذا د دې ظالمانه نظام د پاره د دې نه د خلاصي د پاره که کوم راویښ نشه او کوم را پانسېده او هغه یو نشه کوم او هغه په دې اتفاق ونه کړو چې دا کمې برګې جنډې او تورې جنډې او سرې جنډې او سپینې جنډې او مختلفې جنډې دا مافیاز دي، دا پراپرټي ډیلرز دي، دا د الیکشن نه مخکې یو وي او چې الیکشن راشي نو د قوم د پاره د دوکه کولو د پاره جدا جدا نښې
دغه کی او چې الیکشن وشي نو بیا د یو شي او دا ظالمانه نظام دی مسلط ساتلې په دې قوم باندې لہذا قوم له پکار دی چې دغه قوتونه چې 76 سال په دې ملک باندې حکمرانی وکړه او دې قوم سره ټوکې وکړي لوبې وکړي ظلم وکړو دا قوم غلام کو دا د دې قوتونو د خلاصي لپاره دا الیکشن چې کوم دې سبب وګرځي او هغه خلکو له ووټ ورکي چې هغه دا غي نمونه نه په پاناما لیکس کې شته نه په ویکی لیکس کې شته نه په پینډورا لیکس کې شته نه په نیب کې شته نه په انټي کرپشن کې شته او نه دا جرأت څوک کولی شي چې په هغې باندې یو الزام یا یو غلا چې کوم دی هغه ثابته کړي نو داسې امانتدار او دیانتدار قیادت چې هغې سره ټیم هم یو زبردست ټیم دی ورسره داسې ټیم چې لکه څنګه مشتاق احمد خان دی څنګه عنایت الله خان دی څنګه عبدالرشید دی په کراچۍ کې څنګه حافظ نعیم الرحمان دی په کراچۍ کې څنګه مولانا هدایت الرحمان دی په بلوچستان کې داسې یو زبردست ټیم هم ورسره دی په هره ضلع کې هم او په هره صوبه کې هم قوم له پکار دی چې دغه امانتدار او دیانتدار قیادت چې هغې دی د انشاءالله د امریکې او د IMF او د ورلډ بینک د غلامین هم دې قوم ته او دې ملک ته ازادي ورکولی شي او د مهنګایۍ او د بدامنۍ او دا څومره معاشي بدحالي چې ده او دا څومره اقربا پروری چې ده دا د دې خاتمه هم کولی شي لہذا قوم له پکار دی چې په 8 فروری باندې قوم متحد شي او په ترازو باندې خپل مهر لګي دا ظالمانه نظام ختم ماته به مولوی صاحب تاسو ماته وایي چې تاسو پارټي یو عظیم الشان مهم چلول او د خیبر پختونخوا د گورنر د کور مخې ته او داسې کرته د ټولو مخې ته تاسو کېناستئ څه راغله مخې ته ګوره چې زمونږ بنیادي طور چې کم دی نو زمونږ په لاس کې خو اختیار نشته نه زمونږ گورنر شته نه زمونږ وزیر اعلی شته نه زمونږ وفاقي وزیر شته نه زمونږ په حکومت کې حصه وه زمونږ بنیادي کار چې کم دی هغه قوم په دې خبره پوه کول دي چې دا ملک د دې دا وسایل به په کار د قوم څنګه راځي په دې پوه کول دي چې تاسو سره ظلم څوک کوي ظالمان څوک دي ظالم دې قوم ته په ګوته کول دي نو موږ ته ظالم په ګوته کړه چې دا سړی ظالم دی دا وابډه چې ظلم کوي دا چې 11 قسمه ټیکسونه ستانه اخلي دا چې د اوبو باندې بجلی پیدا کیږي په 75 پیسې او تاله په 65 روپے یونټ درکې دا چې پټرول نه د ازمکه ډکه ده او د تا ظلم کوي او د بار نه پټرول راغواړي او دلته چې کم دی په ډبل او په ټریپل قیمت پتا باندې خرڅي دا ګیس نه د ازمکه ډکه ده د معدني ذخایر نه د ازمکه ډکه ده دا سونا په دې ریکورډک کې په 100 ټنه سونا دا په 100 مره سونا د دې خطې نه د دې خیبر پختونخوا د نظامپور او د دې کونډه چې کم دی نو دا چینا ویستله دا ځمکه خو د سرو زرو د سپینو زرو ځمکه ده دا دې سره دا ظلم څوک کوي دا ظالمان په ګوته کول دي دا راته وایي چې دا قوم دا چې مونږه کله ډولکی ډنګو کله بل ډولکی ډنګو کله په بل شکل کې راځو کله په بل شکل دا د قوم به څوک روباسي د دې کورونه او څوک په دې پولینګ سټیشن ته ورسي او څوک به دې ته د حق پہچان ورکړي چې بای حق دا نه لري دا به څوک به کله کوي یو خدا ده چې زمونږ کم نظام تعلیم دی هغه د لاډ میکاله نظام تعلیم دی هغه ته علی پنار او دال دیګ او ډال ډول او سی سمر او سود مفرد او سود مرکب ای بایوجینیسس او بایوجینیسس خي پاره کې انسان د خېټه غلام دی د نفس غلام دی نو یو خدلته نظام تعلیم غلط ته هغه ته دې ته نه پریدي چې تخپل د ملک چې کوم بنیادی مقصد لا اله الا الله محمد رسول دا غي نه لري ساتي زمونږ چې کوم مذهبي نصاب د پاغي کوم د تربيت سنشتا الته فرقاواریت ته الته مسلک پرستی ده الته فرقه پرستی ده الته شخصیت پرستی ده خدا پرستی او د چته چې دین وای هغه شی نشتا درېمه خبره ده چې موږ مسلمانان یو مونږه دعوت دین خو پیژنو خلکو ته د منځونو د نفلونو د تهجد د حجونو د عمرو د زکاتونو دعوت وته ورکو خو مونږه اقامت دین نه پیژنو ترسو پورې چې اقامت دین مونږ نه پیژندلې او د اقامت دین د لپاره مونږ جدوجہد بایسیت قوم نه شروع کړي تر هغه پورې چې کم دینو زمونږ د حل نکېږي ماته یو وړو کې غونته کې دا وایي چې آیا دا اوس چې کوم حالات روان دي چې د سپریم کورټ کې دنه
د یو اهم پارټي یو اهم لیډر یو اهم شخصیت چې کوم د انصاف د کرسي مخې ته ولاړ دی او داغه په ښځه والي کېږي، نو آیا دې ملک کې په دې حالاتو کې تاسو څه ګڼئ چې تاسو به د انتخابات فیر او کلیر وکړی شئ؟ وروي ګل د کدو ګل دی چې یو تشوکې د لاندې بل دی، یا وی اره اون تیری کون سی کل سیدھی. نو د دې ملک کومه اداره داسې ده چې د هغې نه ته دا توقع کولی شي چې دا ماته خیر را ورسوي او دا ماته انصاف راکړي؟ داسې یوه اداره د دې وطن شته؟ دا مافیاز دي او دا ادارې او په هغې کې دا نظام هغوی ځان دپاره ساتلی دی، هغوی ته پکې انصاف ملاویږي، هغوی ته پکې حق دغه مافیا ته ملاویږي، دوی ته پکې چې کم دی نو مطلب دا د مراعات ملاویږي او دا قوم او دا غریب او دا ولس دا محرومه ساتلی دی. نو دا عدالتونه ومه داسې دي چې دا عدالتونه خو د هغوی غلامان دي، دوی ته خو ریټن فیصلې راځي، ریټن د دغه نادیده قوتونو له طرف نه لیکلې فیصله راشي چې دا واوره بس هغه فیصلې اورئ. د وخت راکولو ډېره مهرباني چې